ډیرو محترم مسلمانانو نن یو داسې تیزترین او طاقتوره وظیفه راته ښایمه ان شاء الله د لا اله الا الله وظیفه ده چې حدیث مبارک کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله افضل الدعاء الحمد لله. حدیث مبارک کې راځي چې افضل وظیفه او افضل ذکر چې کوم دی د لا اله الا الله دی. د لا اله الا الله چې څوک وظیفو کې محترم او د هغه یو عظیم الشان حاجت الله جل شانه پوره کوي او داسې حاجت ته محترم چې تاسو به په هغې حاجت پوره کېدو باندې دومره خوشحاله شئ چې کو تاسو ته رشته هم میلو نشي نو تاسو به په دغې حاجت باندې د هغې نه هم خوشحاله یئ. کو تاسو دنیا ټول نعمتونه هم میلو نشي لیکن دا یو حاجت ته میلو شي نو تاسو په دې یو حاجت باندې فخر کوئ، تاسو په خوشحاله یئ. نو محترمو دا وظیفه را سره ضرور واورئ چې دا کم حاجت دی چې انسان د رشتې نه هم چې یو عظیم نعمت دی، د قرضونو نه هم چې یو عظیم نعمت دی ختمېدل د هغې او کور کې د سکون زندگی تیرول دا هم یو عظیم نعمت دی. ټولو نعمتونو نه بالاتر یو عظیم نعمت او یو عظیم الشان حاجت چې د انسان په دې وظیفه باندې پوره شي د ټولو حاجتونو په مقابله کې دا دواړه حاجتونه یو سیټ تکه یو بل سیټ تکه نو دا نور حاجتونه به تا ته ډېر واړه ښکاره شي لیکن دا حاجت به تا ته ډېر عظیم الشان ښکاره شي او ته به انشاءالله ټول عمر لپاره خوشحاله یې، ټول عمر والا به ته سکون او اطمینان والا ژوند به ته الله تعالی نصیب کړي. نو لهذا دا وظیفه را سره پوره وورئ انشاءالله اسانه هم ده، هېڅ پکې ګران نشته. الله جل شانه مو خوشحاله او باد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو محترمو قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو تاسو به روغ جوړ یې په صحت پئ الله جل شانه هم خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره او ټولو مسافرو دی الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. د ټولو مسلمانانو دی الله تعالی خصوصا د افغانستان د مسلمانانو نور څومره ملکونه دي مسلمانان دي پریشان حال دي تکالیفو کې دي د ټولو مسلمانانو دی الله جل شانه کافي او شافي شي او الله تعالی د هغوی نصرت او امداد وفرمایي. او محترم مسلمانانو نن چې زموږ کومه وظیفه ده د لا اله الا الله وظیفه ده چې دا عظیم الشان وظیفه ده، د دې نه به زما په نظر باندې طاقتوره وظیفه بله نشته. نو څوک چې د دې وظیفې ذکر شروع کړي هغه ته به الله تعالی یو څو فایدې ورکړي، خو یو پیدا ډېره زیاته غټه ده او یو څو به ورته الله تعالی نور هم عظیمې فایدې ورکړي، هغه هم د دنیا په نورو نعمتونو او نورو حاجتونو نه ډېره غټه ده. لومبنی خو دا د محترم مسلمانانو دا یاد وساتئ او د دې خامخا تاسو ورد کوئ روزانه. صحیح شوه؟ روزانه به لومبی 100 فیرې ته د لا اله الا الله وظیفه کې 100 فیرې سحر 100 فیرې ماښام په دې باندې 15 منټه لګي. صحیح شوه؟ نو حدیث مبارک کې راځي څوک چې 100 فیرې لا اله الا الله ووایي یا ماښام کې 100 فیرې لا اله الا الله ووایي دی به د قیامت په ورځ د خپل قبر نه داسې چمکدار او فړقېدونکی مخ راپاسي لکه د 14مې سپوږمۍ چې ټوله دنیا روښانه کړي وي. نو دغه رنګې به دی د قبر نه راپاسي. صحیح شوه که نه؟ نو دا څومره بهتره خبره ده چې د قیامت په ورځ سخت نفسي نفسي به وي، ښځه به د خاوند نه تښتي، خاوند به د ښځې نه تښتي، بچي به د مور او پلار نه تښتي او ته به په خوشحالۍ سره روښانه مخ والا راپاسې. دا څومره غټه او عظیمه فایده شوه. نو لومبنۍ فایده خو یې دا ده. صحیح شوه که نه؟ دویم چې کوم عظیم الشان حاجت تفاره کولی شي محترم مسلمانانو نو د هغې به تاسو 80,000 فیرې ختم کوئ. 80,000 فیرې به تر دې وظیفې ختم کې لا اله الا الله لا اله الا الله ځان سره کاونټر باندې یا په تسبو باندې دا وظیفه شروع کا او روزانه چې څومره وی په یو کاغذ باندې لیکه. ورځې 15,000 فیرې ویلی شي، 3,000 ویلی شي، 2,000 ویلی شي، هر څومره چې ویلی شي ځان سره نوټ کوه یعنی شمارئ چې دومره تعداد ما پوره کړو. صحیح شوه؟ کله چې 80,000 فیرې پوره شي نو محترم مسلمانانو نو ډېرو زیاتو بزرګانو لیکلي دي او غټو غټو علما کرامو ذکر کړي دي محترمو چې څوک ته لا اله الا الله 80,000 فیرې ختم وکړي نو هغه به الله جل شانه د هغه مغفرت نصیب کړي. خوایا هغه ګناهګار ولې نه وي، خوا هغه جهنمي ولې نه وي، لیکن د دې کلمې د فضیلت په برکت سره به الله تعالی هغه د جهنم نه خلاص کړي او د هغه کامل مغفرت په نصیب شي همیشه دپاره. خو د چا مور او پلار له څوک کوئ مړه شوي هغوی له وکئ، که څوک یې خاوندانو له کوئ، که څوک یې بچو له کوئ، که څوک یې نور نیو نیکه او رشته دارانو له کوئ، څوک
څوک وفات شوي هغوی له کوئ. لکه یو ماشوم باره کې راځي محترم مسلمانانو، یو بزرګ ورته ولاړي، هغه ماشوم ډېر زیات جاړي، هغه د کشف خاوند وي. دا واقعه علماو ذکر کړې. نو بیا هغه ډېر زیات جاړي، نو دا بزرګ ته تپوس وکړي چې ته ولې جاړې؟ هغه ورته وایي چې بابا جانه زما مور په هغه په جهنم کې ده، یعنی په عذاب کې ده او هغه سوځي. نو محترمه دې بزرګ فرمایي په خپله دا واقعه ذکر کړې چې ما د لا اله الا الله ختمونه ډېر زیات کړي وو. دې دپاره مې کړي چې دا په کار راشي او دغه فضیلت هم ورته یادوه، پوره یقین سره نه و. نو ما په زړه کې یو ختم هغې د هغه مور ته وروبخو چې الله دې مور ته ما دا یو ختم د 8000 پیرې د لا اله الا الله د کلمې دا وظیفه ما ورته وروبخله. وی لږ ساعت پس هغه ماشوم بیا په خندا شو، خوشحالی شو. ما ته تپوس وکړو چې بچیه ولې؟ وی ما ته وی چې بابا جانه زما مور الله تعالی د جهنم نه خلاصه کړله. نو زما پوخ یقین شو چې څوک لا اله الا الله 8000 پیرې وی، د ځان دپاره وی، د بل دپاره وی، د مور پلار دپاره وی. څوک وفات شوي دي هغه وی چې زما مور پلار جنت ته الله تعالی بوزي، یا زما خاون، یا هر څوک چې دي او تاسو ورسره محبت په دنیا کې ستاسو دپاره ډېرې سختې تېرې کړي، نو هغوی ته دا عظیمه تحفه انشاءالله تاسو خامخا ولېږئ ښه. او ځان دپاره هم یو تحفه وساتئ. وره موږ به هم مړه کېږو ښه، موږ به هم مړه کېږو. لهذا چې مرګ شته دی چې هغې نه هېڅوک انکار نه کوي، نو لهذا موږ مسلمانان بیا ولې په غفلت کې د دغې قیسې نه، قیسه نه د دغې حقیقت نه ولې بې خبرې محترمو؟ دا حقیقت را روان دی او الله تعالی دې ورته موږ تیار وساتلی کي. نو محترمو دغه دپاره انشاءالله ځان دپاره وکئ. صحیح شوه. بل یو حدیث کې راځي به د قیامت په ورځ به لا اله الا الله په یو پارچه لیکلی شوي، په یو کاغذ په ټوکړې باندې. دا به لا اله الا الله د تلې په یو چابړي کې کېښودلی شي، تمام ځمکې به اسمانونه هر څه په بلې چابړي کې کېښودلی شي. وی لا اله الا الله به ترې وزنداره شي. دا یو عظیمه کلمه ده او دا داسې کلمه ده چې د الله تعالی ډېره خوښه ده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بیا کله ناکله پکې محمد رسول الله 100 پیرې 200 پیرې پس محمد رسول الله پکې یو وارې وایي. انشاءالله دا خامخا ځان دپاره وکړئ، د تاسو دپاره تحفه شوه. او انشاءالله دا تحفه مه ارتوئ، دا قبوله کړئ او د خپل ځان دپاره خامخا وکړئ. او روزانه هم سحر یا ماښام 100 وار روزانه وایئ انشاءالله. الله جل شانه هم خوشحاله ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه، د زړه حاجات هم الله جایز پوره کړه. او یقینا چې ما د کوم صورت مزمل وظیفه ښودلې وه، نو زما کار په الله تعالی وکړو. سبا به انشاءالله د هغې باره کې تاسو تفصیلي خبره کومه. دغه د صورت مزمل دا وظیفه خامخا ځان دپاره شروع کړئ. جزاک الله خیر، احسن الجزا.